بسم الله الرحمن الرحيم. مسح الرأس بفضل ماء اليد. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين. د دې ځاینا امام شوکانی رحمه الله کتاب نیل الاوطار کی بل مسئله ذکر کئی مسح الرأس بفضل ماء الید. د سر مسح کول پلونوالی داغ اوبو سره چې هغه هغه سره لاس وینځل شوی وي لیچ وینځل شوی وي. مقصد دا دی چې کله انسان اودس کوي په اوداسه کې لیچو د پاره کومې اوبه اغوستلی شوي وي لیچې وینځلی شوي وي د هغې د وجې نه لاس لوني نو په هغې باندې مسح کول څنګه دي. نو په دې کې تحقیق ذکر کوي روایت ذکر کوي. اوم نمبر روایت ذکر کوي د سفیان ثوری رحمه الله نه چې هغه روایت کې د عبدالله ابن محمد ابن عقیل نه چې هغه فرمایي چې ما ته حدیث بیان کړی دی ربیع چې دا لور د معوذ ابن عفراء وه. فذکره پس ذکر کړی دی هغه حدیث چې په هغې کې ذکر د اوداسه د نبی صلی الله علیه وسلم دی. وفیه او په دغه حدیث کې دی ومسح صلی الله علیه وسلم او مسح وکړه نبی صلی الله علیه وسلم رأسه په خپل سر باندې بما باغ سباندې بقیا چې باقی پاتې شوی من وضوئه د اوبو د اوداسه د نبی صلی الله علیه وسلم نه فی یده په لاس د هغې کې مرتین دو ځله. نو مسح څنګه وکړله بدأ بمؤخره شروع وکړله په مخکې طرف د سر باندې ثم رده الی ناصیته او دا لاس یې بوته وروستو طرف ته د وروستو نه بیا واپس کړه الی ناصیته په خپل هغه وچولي ته. وغسل رجلیه ثلاثا او نبی صلی الله علیه وسلم خپل خپې ووینځلې درې ځله هر خپې درې ځله ووینځله. دا روایت امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې نقل کړی دی. امام ابو داود رحمه الله نقل کړی دی خو هغه مختصرا نقل کړی دی. ولفظه او د هغې الفاظ داسې دي امام ابو داود چې نقل کړی دی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا نبی صلی الله علیه وسلم مسح کړی وه رأسه په خپل سر باندې من فضل ماء دا باقی مانده اوبونه کان بیدیه چې دا هغه په لاس کې وي یعنې د هغه لونوالي نه. قال الترمذي امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې په دې کې دا یو راوي دی په دغه سند کې عبدالله ابن محمد ابن عقیل. امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې دا صدوق دی ولكن تکلم فی بعضهم او لیکن بحث کړی دی د په باره کې بعضی محدثینو علماء د جرح او تعدیل من قبل حفظه د وجه د حفظ ددنه حافظی ددنه چې حافظه کې فرقو. وقال البخاری امام بخاری رحمه الله فرمائی وکان احمد او امام احمد او امام اسحاق امام حمیدی دا دریواړه امامان چې یحتجون بحدیثه نو دوی به دلیل نیو په حدیث دغه عبدالله ابن محمد ابن عقیل باندې. لہذا روایت چې فرمائی حسن دا روایت حسن دی. الخلاف بین الائمه شرح کې فرمائی
چې خلاف په من د امامانو د جرح او تعدیل فی الاحتجاج بحدیث ابن عقیل مشهور په دلیل نیولو کې په حدیث د ابن عقیل سره دا خو مشهور دی، هر چاته معلوم دی علماو د علم حدیث ته. دا څوک دی؟ وهو ابو محمد، دا ابو محمد عبد الله ابن محمد ابن عقیل ابن ابي طالب دی. والكلام على اطراف هذا الحديث، او بحث کول په اطرافو دغه حدیث باندې، په طرفونو دغه حدیث باندې محل د الوضوء او دس کول دي، ومحل الحجة منه، او محل د دلیل نیولې د دینه. مسح راسه، نبی صلی الله علیه وسلم مسح کړله په خپل سر باندې، بما باغ سبانی بقیه چې باقی پاتې شیو من وضوء داغه د اوبو دا داسنه فی یدیه چې داغه په لاس کې وي. فإنه پس یقینا دا مما داغه سنه دی استدل چې دلیل نیولې شوی دی به په دې باندې علا په دې باندې ان المستعمله یقینا هغه اوبو چې استعمال کړی شي قبل انفصاله عن البدن، مخکې د جدا کېدلو د دغه اوبونه چې د بدن نه لانې جدا شوي، یجوز التطهر به په دې باندې پاکي حاصلول جایز دي چې بدن نه جدا شي. چې کله جدا شي نو بیا خو طاهر دي، خو مطهر نه دي. قیل ویل شوی دی، اعتراض کړی شوی دی، وقد عارضه، او یقینا دې سره په مقابله کې حدیث راغلی دی، مع ما فيه من المقال، سره د دینه چې پدې کې سنسکا کلام مخ کې تیر وته، کلام دی پدې کې په دغه روایت کې. نو دې سره معارض بل روایت دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم، یقینا النبي صلی الله علیه وسلم مسح راسه، مسح کړو په خپل سر باندې، بماین په داسې اوبو باندې، غیر فضل یدیه چې سوا دا باقی مانده اوبو یدیه د لاسونو داغنه. لکه بل روایت دی که حدیث مسلمین، لکه حدیث د مسلم کې راځي چې هغه صحیح روایت دی، ځکه د مسلم روایت صحیح. هغه روایت کې دا دی ان النبي صلی الله علیه وسلم، یقینا النبي صلی الله علیه وسلم مسح وکړل براسه په خپل سر باندې، بماین په داسې اوبو باندې، غیر فضل یدیه سوا د باقی مانده پاتې شو اوبو د نبی صلی الله علیه وسلم نه. نو دې روایت نه معلومه شوله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مسح دپاره مستقل جدا اوبه واغستلې. واخرج الترمذی، او دغه رنګې راویستی دی روایت امام ترمذی رحمه الله د حدیث د عبدالله ابن زید نه رضی الله عنه انه رأى النبي صلی الله علیه وسلم، چې یقینا د لیدلو نبی صلی الله علیه وسلم توضع چې اودس وکړو نبی صلی الله علیه وسلم، وانه مسح، او یقینا داغه مسح وکړله راسه په خپل سر باندې، بماین په داسې اوبو باندې، غیر فضل یدیه سوا د باقی مانده پاتې شو اوبو د نبی صلی الله علیه وسلم نه، یعنی نوې اوبه یې واغستلې. واخرج ايضا، او دارنګي راويسته د امام ترمذي رحمه الله من حديثه د حديث عبد الله ابن زيد نا ان النبي صلى الله عليه وسلم، يقين النبي صلى الله عليه وسلم اخذ واغسل لراسه خپل سر د پاره ما ان جديدا نوی وبو. واخرج، او دارنګي حديث راويسته د ابن حبان في صحيحه په خپل صحيح کې من حدیثه د حدیث د عبد الله ابن زید نه ایزن دا رنګي نحوه چې داغه معنی دغه سید الفاظ داسې نه. وانت خبير، او تا ته پته ده بیان کونه صلی الله علیه وسلم یقینا کېدل د نبی صلی الله علیه وسلم چې اخذل راس ایمان جدیدن چې خپل سر د پاره نه وبو واغستلی، لکه څنګه چې په دغه روایتو کې راغلل دا رست چې کوم نقل شو، لا ينافي دا منافی نه دي ما فی حدیث الباب، دا سره چې په حدیث د باب کې کوم ذکر شو، مخکې حدیث ذکر شو د دې نه چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم مسح کړل په خپل سر باندې، بما بقیه من وضوء فی یدیه، هغه سره چې باقی لونواله پاتې شو
د اوبو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د اوبو د اوداسه د نبی صلی الله علیه وسلم نه فی یدیه په دواړه لاسونو داغه کې. اوس جواب کوي ولی منافی نه ځکه لئن التنصیص علی شیء بصیغه، ځکه چې تخصیص کول په یو شی سره په یو صیغه سره، تنصیص بالشیء دا لا تدل دا دلالت نه کوي الا علی مجرد الوقوع، مگر صرف په دی باندې چې دا یو صرف یو خاص واقعه شوله. ولم يتعرض فيها، او په دې کې تعرض نه کړی شوی لحصر لپاره د خاص کول علی المنصوص علیه په منصوص علیه باندې چې دا صرف دغه مخاص او دا بل بنی. ولا نفی او پدې کې نفی هم نشره لما عداه لپاره دا غس چې هغه سوا دا غینه دی. لا یستلزم عدم وقوع غیره، دا مستلزم نه دی لپاره چې د دین علاوه دا بل بنی واقعا دي ته مختلف طریقې ویلې کې دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله یو طریقو کې یو حدیث کې راشي نو دا مقصد نه چې دا بل طریقه هم نشتی چې کومه بل طریقه هم حدیث کې ثابت شي نو هغه هم کې. دا خو دلته کې دا دواړه قسمه روایتونه ذکر کړل، خو دلته بل یو روایت ذکر کړي والاولا زیات لایق خبره دار الاحتجاج دلیل نیول بما پاغه باندې اخرجو ترمذی یو چاغه امام ترمذی رحم الله نقل کړي، امام طبرانی هم نقل کړي دی من روایت ابن جاریه، د روایت ابن جاریه نه په داسې الفاظ باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم پاغه کې حکم کړي دی، امر کړي دی، دای فرمایلی دی خذ للراس مان جدیدا، سر د مسجد پارا نوی وبو اخلا، نو کې امر راغلی. روایت بارکی داوی چې ما ته خدا معلومه نه چې آیا دا روایت صحیح دی که ضعیف دی، خو فإن صح هذا کچری دا روایت صحیح شي دل دا دلالت کی اعلی پدی باندې انه یقینا دا یجب لازم دی ان یؤخذ جواغ سر شي للراس لپاره د سر ماون جدید النبیوب ولا یجزئ مسحه، او جائز نه دا مسد سر بفضل ما الیدین په باقی مانده لونوالی د اوبو د لاسونو سره، ويكون المسح ببقیت ما الیدین، او چې شی مسا په باقی د پاتشو اوبو د دوړو لاسونو سره ان صح حدیث الباب، کچری صحیح شي حدیث دغه باب دا مخکې چې کوم اول ذکر شو نو دا به شي مختص به صلی الله علیه وسلم، دا به نبی صلی الله علیه وسلم پورې خاصی. ولی تا قاعده خو معلومه ده لما تو قرر فی الاصول، ځکه چې دا خبره خو ثابت شوی ده په اصولو کې، اصول د دین کې او په اصول د فقه کې، په اصول د حدیث کې من ان فعله صلی الله علیه وسلم، یقینا فعل د نبی صلی الله علیه وسلم لا يعارض القول الخاص بالامه، دا معارض نیوی دا قول سره چې هغه خاصی په امت باندې، نو امت د پاره نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم ذکر کو چې خذ للراس مان جدیدا، او صحابی ته ویلو او هر چی د لاسونو لونوالی سره نبی صلی الله علیه وسلم مسح کړي دا نو هغه پوری خاص شو، بل یکون مختصم بی بلکې شی ودا خاص نبی صلی الله علیه وسلم پوری. وذلك دا ولی لأن امر صلی الله علیه وسلم للامه امرا خاصا بهم اخص من ادله التأصيل قاضیه، وذلك دا لأن امره زکات یقینا حکم د نبی صلی الله علیه وسلم امت د پارا داسی امر چې خاص وی بهم په دغه امت پوری دا ډیر زیات خاصون کړي من ادله التأصيل قاضیه، دا دلایلونه چې هغه د تابعداري وی چې فیصله کوونکی وی به اتباعه په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم په اقوال او افعال کې، فیبنى العام علی الخاص، فمبنی بشي دا عام په خاص باندې، ولا یجب التأسی، او نه لازم تابعداري کول د نبی صلی الله علیه وسلم فی هذا الفعل الذي ورد، په دغه فعل کې چې وارد شوی دی امر الامه بخلافی، حکم د امت په خلاف دا غی باندې دی، پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري باندې کېږي چې امت ته نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف سره حکم کړی دی او دای ویلی دی چې خذ للراس مان جدیدا.
وما نحن فيه من هذا القبيل او هغه چې موږ په دې کې دا اوس بحث کوو باس شروع دی نو دا هم د دغه قبیلې نه دی وإن كان خطابا لواحد بل اعتراض راځي چې دلته هو نبی صلی الله علیه وسلم خذ ویلی دی د مفرد صيغه ده د جمع نه ده ټول امت ته نه دی ویلی دا غي جواب کوي دفد وهم کوي وإن كان خطابا لواحد اگر چې دا خطاب لپاره د یو کس دی لانه یلحق به غیره زکا د دغه یو کس نه علاوه نور کسم پدی باندې نور کسانم پدی باندې پیوستی دا حکم اغیلهم شامل دی اما بالقياس یا په قیاس سره قیاس هم دا تقاضا کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو تن ته حکم کړی دا ټول امت د پاره دا نورم ډیر احکام دي چې باغی کې د مفرد صيغه راغلي حکم په ټول امت د پاره او بحدیث یا په حدیث سره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حکمی علی الواحد که حکمی علی الجماع حکم کول زما یو تن ته دا ټول د پاره حکم دی ټول جماعت د پاره په دغه الفاظ باندې دا روایت ثابت نه خو معنی صحیح او هو وان لم يكن حدیثا او دا اگر چې دا حدیث نه دی معتبر نقل کړي شوی عند ائمه الحديث فقد شهدا پس یقینا گواہی کړه د لپاره د معنا د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم جبل روایت راځي انما قولی لامراه كقولی لمئات امراه یقینا زما وینا یوی زنانتا دا پشانت د وینا زماره لپاره د سلو زنانو یوی زنانتا زیو حکم نو دا ټولو زنانو د پاره حکم دی چې دا روایت دا یو ټوکړه د حدیث د امیمه چې هغه لور د رقیقه وه چې هغه صحیح روایت دی امام احمد امام نسائی امام ترمذی امام ابن ماجه امام حاکم امام حمیدی امام طیالسی ذکر کړی امام طبرانی په ډیرو سندونو سره امام ترمذی وی دا روایت حسن صحیح دی ونحوی او دغرنگی نور روایتنا قال المصنف فرمائلی دی مصنف رحمه الله د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نیکو چاچی دا کتاب لیکلی منطق الاخبار بعد ان ساق الحدیث رسو د دینا چې دا حدیث چلولې دی پدې باندې چې هغه کومه تفسیر کړي دا ما لفظو دا غي الفاظ دا سری والا تقدیری او په تقدیر د خبره باندې چې دا خبره ومنل شي ان يثبت ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا النبي صلی الله علیه وسلم مسح کړي وا راسو په خپل سر باندې بما بقي من بلل يديه هغه سره چې باقی پاتې شوی دي د لونوالي د دوړو لاسونو د نبی صلی الله علیه وسلم لا نو هغه وی فلیس يدل على طهوریت الماء المستعمل پس دا دلالت نه کوي په پاکوالی دا غوبو باندې چې هغه مستعمل وي ولی لان الماء كلما تنقل زکا چې یقینا اوبو چې کله دا نقل شي جدا شي د بدننا د عضو او د اندامنا فی محال تطهیر من غیر مفارقه فغا محل د تطهیر کی بغیر د جداوالینا الی غیرها غیر داغه تفعملوه پس عمل داغي و تطهیرو داغي پاکول باقیندا باقی شي کله جسم نه جدا شي نو بیا پاغي سره پاکی حاصلول شي او چې کله جسم نه جدا شي نو بیا پاغي سره پاکی نشي حاصلېدل ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات ولهذا او د دې وجنا لا يقطع عمله نقط کی عمل د فی هذه الحال په دغه حالت کې تغیره بدلیدل د من نجاسات په نجاستونو سره او طهارات او په طهارتونو سره انتها داغه قول په دې باندې ختم شو امام شوکانی رحمه الله فرمایي وقد قدمنا او یقینا موږ مخکې خبره کړې ده مخکې بیان کړې ده ما هو الحق هغه خبره چې هغه حق ده په ماء المستعمل کې چې ماء مستعمل په خپل طاهر دي خو مطهرین دي حق خبره دغه ده